السلام علیکم ملګرو. نن په توشاخانه کیس کې یو ډیره اهم ورځ وه، چونکه د پی ډي ایم والا چې څومره هم رهنما دی تیار ناست چې نن به ایمن خان ته سزا ملاویږي. نن به ایمن خان توشاخانه کیس کې جیل ته ځي. میټایانې هم تیارې پرتې وي، خو جج نن یو بله فیصله کړې ده. هغه څه فیصله ده به په دې ویډیو کې تاسو سره کمپلیټ زه شریکوم، چونکه ایمن خان ته اوس هم خطره شته. ایمن خان خطره لا ختمه شوې نه ده. کېدای شي ایمن خان سبا چې کومه فیصله کیږي هغه د ایمن خان خلاف راشي. خو نن چې کوم د سپریم کورټ فیصله شوې ده په هغې باندې به ډیټیل سره ډسکشن کوو. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. جج همایون دلاور نن د کیس فیصله ونه کړه او سماعت یې سبا پورې ملتوي کړو. سبا 8 بجې به د دې کیس سنوي دوباره شروع کیږي. کوم ځای کې چې سنوي ختمه شوه، کوم ځای کې چې دغه ټاپک ختم شو، سبا 8 بجې به هغه ځینه دوباره دغه ټاپک دغه کیس شروع کیږي. بل طرف ته اسلام آباد های کورټ نن فیصله محفوظ کړې ده او سبا به فیصله سناوي. نن اسلام آباد های کورټ کې د ایمن خان پیشي وه، د هغه سنوي وه، چونکې عدالت چې کوم دی اسلام آباد های کورټ فیصله مطلب خپله دغه کړې ده، محفوظ کړې ده، خو عمران خان ته سناو نه کا. دې کې اوس کوم غټ چال دی په هغې باندې هم خبره کوو. نن ولې سماعت ملتوي شو، فیصله ولې ونه شوه، د دې شاله څه پلاننګ دی، په هغې باندې هم ډیټیل سره ډسکشن کوو. چونکې په کار خو چې اسلام آباد های کورټ نن فیصله ایمن خان ته جاري کړې وه، نو سبا به ایمن خان سره ټایم و، هغه به سپریم کورټ کې هغه فیصله چیلنج کړې وه. خو نن های کورټ چې کوم دی د اسلام آباد های کورټ د ایمن خان هغه فیصله جاري نه کړه. ګوره سبا د جمعې ورځ ده، بیا بله ورځ هفته ده، بیا اتوار د 2 چوټیانې دي. هغې نه پس چې کوم جج صاحب دی او په چوټیانو باندې ځینو ایمن خان ته به ډېر کم ټایم میلاو شي. که چېرې دا فیصله د ایمن خان خلاف راغه، نو ایمن خان ته به ډېر کم ټایم میلاو شي چې هغه سپریم کورټ کې یا لاهور های کورټ کې د دغه کیسونو د دغه توشاخانه کیس دوباره اپیل وکړي. د رای پلاننګ دا دی چې سبا سپریم کورټ سنوي ده، های کورټ نن فیصله سناو نه کړه او فرض کړئ های کورټ که چېرې نن د ایمن خان خلاف فیصله کړې وه، نو سپریم کورټ کې خو هسې هم فیصله روانه ده او سپریم کورټ ایمن خان ته ویلي و چې های کورټ که فیصله روانه ده کېدای شي هلته تاله ریلیف میلاو شي. که هلته ریلیف میلاو نه شو، نو بیا به مونږ فیصله وکړو. سپریم کورټ د قانون مطابق په فیصله کوي. سپریم کورټ چې کوم دی په هغې باندې د پی ډي ایم دومره زیات پریشر په ججز باندې الریډي د پی ډي ایم پریشر نشته دی، خو بیا هم سبا چې کوم فیصله کیږي نو د دواړو د سپریم کورټ او د های کورټ فیصله چې کوم ده اټ ټایم په دواړه چې په یو ټایم راشي، نو بیا ایمن خان ته ټایم نه میلاویږي چې هغه مطلب د دغې فیصلې که چېرې فیصله د ایمن خان خلاف راغه، نو بیا ایمن خان سره ډېر کم ټایم دی چې هغه د دغې فیصلې خلاف درخواست دایر کړي، د دغې فیصلې خلاف اپیل وکړي، نو ډېر کم ټایم دی. نو نن اسلام آباد های کورټ نه چې فیصله میلاو نه شوه، نو دا همدغه غټه وجه ده. بل اوس سبا چې د های کورټ جج هر وخت فیصله سنوي، نو هلته به سپریم کورټ چې کوم جج دی همایون دلاور، هغه به هم فیصله تیاره کړې وي. بیا چې کله فیصله وشي، نو عمران خان ته به سپریم کورټ کې درخواست جمع کوي. سپریم کورټ که چېرې فیصله د عمران خان خلاف راغه د های کورټ نه، نو بیا به خامخا عمران خان سپریم کورټ کې درخواست جمع کوي. خو که چېرې فیصله د دواړو ځایونو نه د های کورټ نه او د سپریم کورټ فیصله اټ ټایم راغه، نو بیا عمران خان دپاره به ډېر کم ټایم وي چې هغه مطلب د هغې خلاف درخواست جمع کړي. بل د نواز شریف باندې چې کله کیس ګوره پاناما کیس چې کله په نواز شریف باندې چې چلیدو، نو په جولای کې نواز شریف له سزا میلاو شوې وه او د نواز شریف کیس 2 ججونو اورېدو، 2 ججز بینچ چې کوم دی جوړ کړلی شوی و. هغه ججز چې کوم هغوی بیا په سپتمبر کې دوباره فیصله وکړه. مریم نواز او نواز شریف چې کومه فیصله وه هغې کې دوباره وشوه او نواز شریف تقریبا 1.5 میاشت جیل هم خوړلی و. هغه 2 ججز چې کومه فیصله وکړه، نو هغې نه پس نواز شریف د جیل نه راووتو. خبرې مقصد مې دا دی ګوره چې دومره های پروفایل کیس چې که نه د ملک په وزیر اعظم باندې کیس، سابقه وزیر اعظم په هغه باندې کیس، نو هغې لپاره خامخا یو بینچ جوړیږي چې هغه یو جج نی کم از کم هغې کې 2 ججز وي چې هغوی د هغه کیس فیصله وکړي. خو دې ځای کې چې کوم دی یو جج چې کوم دی هغه 1 مین آرمي ده او هغه ټول هر څه په لاس کې ایښتلي دي. جي نن که چېرې عمران خان ته د های کورټ نه فیصله میلاو شوې وه، نو بیا عمران خان دپاره ټایم و. که فیصله د عمران خان په حق کې وه او که د عمران خان په خلاف وه، نو بیا عمران خان دپاره سبا ټوله ورځ وه، ځکه بیا 2 چوټیانې دي او بیا د جج صاحب چې کوم دی او په چوټیانو باندې ځي، بیا د پی ډي ایم حکومت ختمیږي، مطلب بیا عمران خان دپاره مشکلات زیاتیږي. اوس سبا چې کوم هر څنګه فیصله کیږي د عمران خان ریلیف به ډېر زیات، عمران خان ته به د ریلیف ډېر کم ټایم میلاویږي. سبا چې د دواړو مطلب د های کورټ فیصله هم راشي، د سپریم کورټ فیصله هم راشي، نو عمران خان ته به د ریلیف ډېر زیات کم ټایم وي. نو ګورو به چې سبا هر قسم فیصله راغه به انشاءالله تاسو سره د شریکوم چې د عمران خان حوالې سره های کورټ څه فیصله وکړه او سپریم کورټ څه فیصله وکړه، دواړو ججز کم فیصله کړې ده. بس تاسو وړاندې زه کېدم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کوئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کوئ، پیج هم لایک کوئ. والسلام.